په قرآن کې فرمایي وایي ځینې داسې مخان دي چې د الله سره به ملاقات کوي تر و تازه لکه د څوارلسمې سپوږمۍ الله ته به ګوري ناظرة الی ربها الله ته به ګوري ځکه چې د الله مجرم نه دی الله ته لمونځ کړی کلمه یې ویلې روژه یې نیولې زکات یې ورکړی حج یې کړی د الله چې کم اوامر و په ځای کړي دي الله ته به سم مخامخ ګوري لیکن الله فرمایي وایي بعضې داسې مخان دی لکه ګرد چې ورباندې وي ترش مخان به وي د الله سره به ملاقات کوي پورته به نسي کتلی لاندې به ګوري ولې به لاندې ګوري ځکه چې دا مجرم دی الله ورته فرمایي چې واقیم الصلات دی لمونځ نه کوي الله ورته فرمایي چې واتم صیام روژه نه نیسي الله ورته فرمایي چې واتو زکات نه ورکوي الله ورته فرمایي چې وحج البیت حج د بیت الله دی نه کوي نو دی به لاندې ګوري سر به ټیټ اچولی ولې ځکه شرمېږي ځکه شرمېږي لکه یو زوی چې د پلار په مخ کې یو ګناه کړي پلار یې راوغواړي بیا دی پلار ته مخامخ نسي کتلی لاندې ګوري ولې ځکه چې دی مجرم دی د جرم کړی تاسې به هېڅکله مجرم سړی ونه وینئ چې هغه به سترګې پورته نیولې وي د هغه به سترګې خامخا کښته وي راځئ ورونو په دغه ځای کې که ځانونه خلاصوئ دا د اوس مو ګلان ور وپاشل تک سور مو کوي قبرستان لیکن دا تر سهاره پورې دا ګلان ختمېږي دا ګلان ختم سوه راځئ چې خپل په اعمالو باندې دا کور آباد کو راځئ چې خپل په اطاعت په عبادت باندې دا کور آباد کو راځئ چې الله ته په فریاد باندې دا کور آباد کو الله اکبر دا اوس چې موږ تاسې د دغه ځای روان سو نکیر و منکر راځي یو د شرق نه بل د غرب نه دا مړی راکښېنوي دا مړی تلای نسي امتحان ځینې اخلي وایي تا 55 کاله د ځمکې په سر باندې تېر کړه زه ستا څخه پوښتنه کوم من ربک ستا رب څوک دی الله اکبر د کور په څنګ کې مسجد دی مسجد ته نظم د کور په څنګ کې مسجد دی مسجد د اذان جواب نه ورکوم نو ته بیا ویلی چې زما رب الله دی په خوله دې نه راځي ځکه چې ته د الله د کوره یاغې ته د الله د کوره باغې کم سړی چې د الله د کوره څخه باغي سي یو سړی چې زما کور ته نه راځي یا زما نفرت ځینې کېږي یو سړی چې زما کور ته راځي د هغه سړي سره زما مینه وي تاسو چې د الله کور ته ورځئ الله بیا ستاسو سره مینه کوي محبت کوي لیکن ته چې د الله د کوره څخه نفرت کوه نو الله ستا څخه نفرت کوي راځئ چې خپل د خالق کور په عبادت باندې آباد راځئ چې خپل د خالق په کور کې خپل خالق ته فریاد وکړو چې الله مرګ خو را روان دی دا دنیا پانې ده تلونکی یم د دې دنیا خو ته الله زما سره ښه معامله وکړه من ربک ستا رب څوک دی نو چې دغه ایمان دا ستا ایمان چې تا جومات ته نسې را رسولی جنت ته دې بې دا ایمان رسولی سي په الله قسم که ته په دغه ایمان باندې بیا جنت ووینې دا څنګه ایمان دی چې په تا روژه نشي نیولی په تا باندې زکات نشي ورکولی په تا باندې حج نشي کولی په تا باندې لمونځ نشي کولی په تا باندې دا مسجد ته دې نشي رسولی دا ایمان بیا تا جنت ته نشي داخلولی